दहशतगर्द फितनतुल ख्वारिज रागली हो और हغه مونږه یو چوکي یو مانګي کیمپ 3 هغه باندې حمله کړی و. مونږه جوانان چې دي هغه بالکل الرټ وو، هغه ډیر ریزिस्टेंस یو کوي، ډیر مزاحمت یو کوي. خودی راځي مطلب دا سه علاقو کې چې کم علاقو کې سکیورټي موومېنټ نشته یا پټرولینګ ډیش کم دی یا اف سی ال ته پټرولینګ کم کوي، اگر علاقو کې دی راځي خالی موټران درې ناکه بندي کوي، خپل 10 منټ غا 15 منټ غا یو ویډیو جوړي، هغه بعد برتزي شبیر بلوچ دی شهید کړیو، دی تشدد کړیو شبیر بلوچ باندې، او هغه بعد چې تا وګوره یو فیصله او یو عدالت فیصله ورکړي. شبیر بلوچ مونږه فخر دی، مارنګ څوک دی، مارنګ خالی غفار لانګو لور دی، غفار لانګو سو کو هغه ماته وختي وایي یو بي ال اي کمانډر د دې بغیر مارنګ یو شناخت نشته، هغه ته هم پیسې ملاويږي، هغه ته هم خلک چې دی پیسې ورکوي چې نه اوس نن سبا چې هغه نوې دوستان جوړ شوی دي، کوم مالک جوړ شوی دي، تا هم معلوم دی. خې چاري ملګرو ستړي مشه، تاسو ګورئ وایټ نیوز پښتو، زه مقرر شه. لیدونکو اوریدونکو، نن د بلوچستان په معاملاتو باندې خبرې کوو. زموږ سره د بلوچستان حکومت په نمائندګۍ باندې بابر یوسفزی صاحب نن په پروګرام کې موجود دی. دوی د وزارت داخله معاون دي، مرستیال دي، او نن به د بلوچستان چې کوم حالات دي سحر او د شپې په زیارت کې سوشل او نورې پوښتنې را سره هم دي، هغه به د بابر صاحب نه کوو. بابر صاحب ستړي مشه، په خیر راغلاست. شکریہ، ډیر مننه. ډیره مننه د وخت راکولو. په زیارت کې چې کوم حالات د بیګانه مونږ ولیدل په هغې کې ویل کېږي چې 9 پولیس اهلکار چې پکې 2 اس ایچ اوز هم شامل دي شهیدان شوي دي، 15 اهلکار لاپته دي. په دغه اړه څه تازه صورتحال دی، او آیا په داسې حالاتو کې حکومت به عوامو ته تحفظ اعتماد څنګه ورکوي؟ څه حکمت عمله شته حکومت لخوا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه ټوله مخه وقار شاه صاحب ستا شکریا ادا کوم. وقار شاه صاحب د پرون تقریبا ماخستن ټایم د دهشتګرد فتنة الخوارج راغلی و او هغه مونږه یو چوکي یو مانګي کیمپ 3 هغه باندې حمله کړی و. مونږه جوانان چې دي هغه بالکل الرټ وو، هغه ډیر ریزिस्टेंस یو کوي، ډیر مزاحمت یو کوي، او په دې کې چې دي 15 فتنة الخوارج هغه ته جهنم واصل کوي. په دې کې مونږ نه جوانان چې هغه هم شهید شو. تاسو فتنة الخوارج یادوي؟ یس، فتنة الهندوستان د فتنة الخوارج د طالبانو، او د چې دي هغه افغانستان سره تللی د دغه انوالومنت او د دغه تشکیلونه دی رالی، او دی چې دي دا رقم سازش وکي. په دې کې مونږ چې کوم فورسز او پولیس او هغه ډیر ښه مقابله وکي. په دې کې مونږ 2 اس ایچ اوز هم شهید سو، یو ای ټی ایف انچارج هو سیف الله هغه هم شهید سو، او د دې سره تقریبا مونږ افسران او جوانان سره 9 کسان را شهید سو. هغه بعد مونږ خبر سوي او مونږ نور چې د پارټي او اف سی هو ډي اس پی صاحب هغه لاړې الته د دې سره نور مقابله وکي، د دې ته هم جهنم واصل یو کوي. دا ډیر افسوسناک واقعیا ده. دا واقعیا کې زه چې د کم شهدا دي هغه خاندان سره هغه فیملی سره هغه لوایکین سره اظهار تعزیت کوم. مونږ کم شهدا دي هغه موږ ماته فخر دی، او مونږ هغه باندې فخر کو، او ان شاء الله دا چې کم مونږ کم کسان شهید شوی دي، کم افیسر شهید شوی دي، هغه د خون چې دي د رایګا نه زی ان شاء الله مونږ یو خون کتره بدله اخو. اوس تازه اپډیټ دا دی په دې کې چې دي شل مونږ نور کسان چې دي پولیس والا هغه میسنګ دي، هغه مونږ دا شوبه دي چې شاید چې دي دا کم خارج راغلي دي، هغه ځان سره هغه ته جوړي. خو دا سچويشن دی، حکومت لګیا دي، مونږ پوره کوشش دي پوره بلوچستان کې امن قائم کو. اصل کې 13 کال چې دی هغه مارکه حق چې سوی دی، هغه بعد چې دی د انوالومنت ډیر زیات دی، د کم انډین پروکسیز دی، چې کم انډین فتنه دی، د ډیر زیات اکټیو شوی دی، او د دې دا کوشش دی چې بلوچستان په اني هاو دی ډیمیج به وکړي. لیکن مونږه حکومت، مونږه عوام، مونږه سکیورټي فورسز دا کوشش کوي چې عوام کم جانونه مانونه دي هغه په تحفظ یقیني کو. ان شاء الله مونږه لګیا یو، دا سخت حالات دي، سم مشکلات دي ان شاء الله، لیکن ډیر زر ان شاء الله د مسلې به حل کیږي. او دا مسلې حل مطلب زه دا وایم چې عوام مونږ سره هم سپورټ راکړي او سکیورټي فورسز فل فلیج اپریشن چې وکړي، ان شاء الله دا مسله پوره به حل شي. د زیارت په دغه برید کې هغه غاړي ته څومره نقصان شوی؟ فتنه 15 چې دی هغه 15 کسان چې دی هغه چې دی جهنم واصل شوی دی. نور هم اپریشن شروع دی، کلیرنس اپریشن خو سوی دی. کلیرنس اپریشن کې 15 کسان، 15 مرداران غچ دی، مونږ ډیډ باډي چې دی هغه ریکور کړي. نور ان شاء الله مونږ خاصه اپریشن هم شروع دی، هغه علاقې کې مونږ فورسز کړل دي. ان شاء الله نور ګډ نیوز به هم راځي ان شاء الله. بابر صاحب کدار ته وای مونږ وخت په وخت باندې په سوشل میډیا باندې ځنې ویډیوز ګورو چې د بي ال اي خلک په سړکونو راوتلي وي، ناکي لګولي وي، تلاشیان اخلي، د خپل مرزي سلوکونه کوي د عوامو سره یا بته وسولوي. د دغه پاړه باندې حکومت بلوچستان څه اقدامات کوي؟ شاه صاحب یو خو خبر بالکل واضح ده، کلیر ده، دا کم چې د فتنة الهندوستان دی، بی ال ای دی، بی ال اف دی، دی فتنه دی، دی دهشتګرد دی، او اوس چې دی ډاکو او غل جوړ شوی دی، د خلک ثبته اخی، دا چې دی ماشینری له نقصان پنچاوي، د بانکونه لوټي، دا چې دی عام چې کم کس دی، زمیندار دی یا ټیکیدار دی، هغه غلا کوي، هغه غوا کوي، هغه څه پیسې اخی.
دویم خبر دا ده تاسو معلوم ده بلوچستان چې د رقبې په حواله بلوچستان ګر سره غټ صوبه ده 44% لینډ وایز بلوچستان غ رقبه ده او بلوچستان کې چې کم سړکونه دي کم هایویز دي هغه آلموست 22000 کیلومتر باندې محیط ده خودی راځي مطلب دا سه علاقو کې چې کم علاقو کې سکیورټي موومنٹ نشته یا پیټرولینګ ډیش کم دي یا اف سی ایل ته پیټرولینګ کم کوي اگر علاقو کې دی راځي خالی موټران درې ناکابندي کوي خپل 10 منټ غ 15 منټ غ یو ویډیو جوړي هغه بعد برتزي بلوچستان په یو انچ کې الحمدلله صوبایي حکومت ریټ هم قائم ده فدرل گورنمنٹ ریټ هم قائم ده ریاست ریټ هم قائم دي د خو راځي خپل ویډیو لپاره بیا هغه بعد چې د کم ویډیوګان دي هغه وګور هغه کم اکاونټونو سره ریلیز کیږي هغه کم انډین بیسډ انډین سپانسرډ اکاونټس دي هغه په سوشل میډیا باندې ریلیز کوي لکه باهود اکاونټ دی لکه چې دی بلوچستان فیکټ دی دا اکاونټونه ګرځه ماته معلوم دي تاسو معلوم دي هر مطلب چې شعور سړی ته معلوم دي دا اکاونټونه هندستان سره اپریټ کیږي هغه بیا دا شی د ډیر پروجیکشن ور کوي ډیر په وایرل کوي کې دا وګوره دا روډ باندې حالات دونه خراب نه دي مونږه حکومت لګیا دي مونږه کوشش کو چې د حالات را کنټرول کو سب پریشانیاں نستا زدا نه وایم چې حالات 100% اوکې دي سب پریشانیاں نستا لیکن ان شاء الله حکومت باندې او د سکیورټي فورسز باندې زه یقین لرم زه د هیله لرم ان شاء الله سکیورټي فورسز دا ټینشن به ختم کړي صحیح دا یو کوېسچن دی یو سوال لازم الک سخت به وي خو د جواب براکوي چې اوس کم د ماهرنګ بلوچ معاملې او پاره کې شبیر بلوچ شهید شو پاره کیس کې ماهرنګ بلوچ ته عمر قید خو شو بل خو د ماهرنګ بلوچ کم د شبیر بلوچ کم فیملی دا هغه ته دمکیانې ملاويږي دړکې ورته ملاويږي او دا غزنه شپ شوی دی خپل کور پرې خېده او ما سره خپل خبرې کړې وې دا غدرور سره منظور بلوچ هغه ما ته وی چې زمونږ ډېر زیات نقصان هم شوی دی مونږ چې کم ساروي او کم مالو هغه په تاوان باندې خرڅ کړی دی په داسې حالاتو کې بیا عوام څنګه په حکومت باندې اعتماد وکړي ماهرنګ بلوچ ته کم سزا وسو هغه یو مزما د خیال عدالتي او آئینی پروسس او شبیر بلوچ ته هغه فیملی ته چې د انصاف او رسیدي شبیر بلوچ د شهید کړیو د تشدد کړیو شبیر بلوچ باندې او هغه با چې تا وګوره یو فیصله او یو عدالت فیصله ورکړي شبیر بلوچ مونږه فخر دي شبیر بلوچ د وطن لپاره د پاکستان لپاره شهید شوی دی هغه ورغه شکایت کمپلین ته مال ورسې ان شاء الله مونږ صوبایي حکومت خاصه کوشش کو هغه فیملی ته پروټیکشن هم ورکو د سمخته چې د موږ فاینانشل سپورټ غم پرومیس کړی دی سی ام صاحب مخبل اناونس کړی دی چې شبیر فیملی ته موږ ان شاء الله خیال ساتو هغه کور څونه کوشنیان دی هغه مفت تعلیم دی هغه لپاره هیلث ټریټمنټ بالکل فری دی خو شبیر بلوچ بھائی سره منظور بھائی سره زم خبرو کوم او هغه ته د یقین دهانی کوم چې ستا سکیورټي ذمہوار مونږ ستا سکیورټي ستا فاینانشل چې کم ایشوز دی هغه ذمہوار مونږ او د عوام ته دا میسج دی دا وګوره دا خو یو جهاد دی په جهاد کې شبیر بلوچ شهید شوی دی هغه موږ ماته جومر دی هغه باندې موږ فخر کو دا جهاد کې خدا مشکل وخت خو راځي ما تام دمکیان استا بل تام دمکیان استا دمکیان خدای ورکی دی بھارت پروکسیز دی خدا کوشش دی چې عوام دنن دونه په خوف پیدا کی دونه چې دی مطلب یو ډر پیدا کی هغه بعد عوام د خلاف خبر نه کوي لیکن ان شاء الله مونږ ولاړیو مونږ د ریاست سره ولاړیو شبیر بلوچ فیملی غا چې کم د پدې کې چې دی هغه دی گریونسز دی چې کم د دغه تحفظات دی زه ان شاء الله ستا سره کول کوم هغه تحفظات زه ختم کوم الله دې وکړي چې دا غوي تحفظات ختم کړي مونږ د ماهرنګ خبره کو د ماهرنګ بلوچ ته دغه کیس په اړه باندې په ټوله دنیا کې احتجاجونه وشو په یورپ کې زیاتره وشو او هغوی دغه چې کوم ټرایل شوی دی د ماهرنګ بلوچ په هغې باندې نیوکې کوي په هغې باندې تنقید کوي چې دا شفاف ټرایل نه دی شوی تاسو څه وایئ په دې اړه وقار شاه صاحب دا بالکل 110% چې دی فری اینډ فیر ټرایل و په دې کې ماهرنګ ته دا هم حق حاصل و چې ته ورسه خپل ډیفنس کې یو خبرې وکړه خپل ډیفنس کې یو شی وکړه هغه نه وکړي هغه چې دی الټا چې دی موږ کم عدالتي نظام دی هغه باندې کریټیسیزم کوي هغه موږ ججو باندې کریټیسیزم کوي بالکل فری اینډ فیر فیصله شوی دی دویم خبر ماهرنګ لانګو شوک دی ماهرنګ لانګو چې دی هغه غفار لانګو لور ده غفار لانګو سوکو غفار لانګو چې دی بی ال ای یو کمانډر هغه اوس ورسه درې لورسه هغه قبرستان کې هغه قبر کې وګورو سم بی ال ای جنډا پراته دی خو هغه باندې شاته هم خو زه دا وایم دا هندستان پروکسی دی دا کم بی وای سی چې یو د بی ال اف پروکسی دی دا شی واضح دی دا خبر واضح دی دی ولې بل پوره دنیا کې چې دی حق کې چې مظاهره شوی دی مونږ ته معلوم ده حکومت ته معلوم ده د شاته اسرائیل هم استا د شاته چې دی نور سو کالډ هیومن رائټ اورګنایزیشن هم استا هغه ته سپورټ ورکي فندینګ استا میموري یو اسرائیلی تھنک ټانک دی هغه پورا بی وای سی ته سپورټ کوي فندینګ کوي خو دی وجہ سره هغه چې دی پیډ پروټیسټ کړي دی دا خو جینین پروټیسټ نه په دنیا کې چې کم شي سوی دی پاکستان ته یو روز کې چې دی ډیر خلک ته چې دی هغه سزا ملاویږي خو هغه په حق کې څوک هغه نه کوي احتجاج نه کوي مارنګ په حق کې ولې کوي مارنګ څه کړي دی مارنګ څه قرباني دي څه کنټریبیوشن دی بلوچ قوم لپاره چې کړي دی بلوچ قوم فلاح و بهبود لپاره چې کړي دی یو شی نه دی کړي دی لیکن د دې شاته چې کم قوتونه دي د دې شاته چې کم
पावर्स दे د दې شاته کم ممالک دي هغه د سپورټ کوي او یو فیک نیریټیو جوړي لیکن ان شاء الله مونږ د دې نیریټیو کاونټر هم کو او دنیا ته دا هم ریالایز کو کې مارنګ چې دی هغه دهشتګر ساتي دا هغه دهشتګر فیسیلیټیټر دا او چې کم سزا شوی دی هغه فری اینڈ فیر ټرایل باندې شوی دی بالکل حق او انصاف باندې فیصله راغله بی ان ام او بی وای سی خدا وای چې مارنګ بلوچ د بلوچستان نماینده ده تاسو څه ګڼئ کم ځای نماینده د مارنګ سره یو کونسلر هم نشته بلوچستان کې په کم نمایندگان دی هغه په اسمبلی کې ناستي په کم چې دی په د ملک د صوبې هغه چې کم سټیک هولډرز دی هغه په اسمبلیان کې ناسته مارنګ څوک دی مارنګ خالي غفار لانګو لور دی غفار لانګو څوک هغه ماته د وختي وویل یو بی ال ای کمانډر د دې بغیر مارنګ یو شناخت نشته مارنګ چې دا ډاکټر چې جوړ سو په سټیټ په خرچې باندې جوړ سو په سټیټ په سکالرشپ باندې جوړ سو کم ځای سره نماینده ده مارنګ ته چیلنج کوم کې تا وای زه نماینده یم راسه ازما سره الیکشن یو کا بلوچستان کې په کم سیټ باندې ته درېجه هغه سیټ باندې درېجه اگر چې سل ووټ هم واخلي ماته به وای دا دهشتګردو نماینده ده دا چې دی کم خلک چې د پاکستان میس ګایډ کوي پاکستان خلاف لګیا دي ډی ټریک کوونګ لګیا دي هغه نماینده ده لیکن چې د بلوچستان عوام نماینده نه ده بلوچستان عوام نماینده دا ټایم چې دی اسمبلی کې هاوس اف لیډر سرفراز بوکټي ده او هغه په بلوچستان ریپرزینټ کوي صحیح لږ به لاپته افراد خبرو وکړو ځینې خلک چې کم د بلوچستان نه تللی دي د افغانستان په غرونو کې دی او بیا هلته تللی دي په بی ال ای کې شامل شوي دلته ټریننګز اخلي آیا حکومت څه اراده نه لري چې د خلکو سره کینی خبرو وکړي او د مسلې حل راوباسي شاه صاحب یو سړی چې دی هغه زما ملک چې دی ماته دنګ لپاره دی هغه دا کوشش کوي چې زما ملک معصوم هغه چې دی زما ځوانان زما معصوم خلک زما ماشومان زما کم چې زما صوبې کې د باندې خلک راځي مسافران راځي هغه شهید کې زه هغه سره څنګه خبرې وکړم هغه سره څنګه نیګوسیشن وکړم هغه خو دهشتګرد دی هغه ډیکلیئر دهشتګرد دی هغه زما مونږ چې دی آئین مني نه قانون مني نه بلوچستان مني نه پاکستان مني هغه سره څنګه بکینو زما نه دی خیال کې دا رنګ خلک سره چې دی او څوک چې دی په فزیکل پشان کې انوالو نه دي څوک چې د پاکستان آئین مني پاکستان قانون مني هغه سره موږ کښینو هغه لپاره موږ دروازې خلاص دي هغه لپاره هر ټایم چې دی د موږ خاصه انویټیشن دی کې راسي کې نه سره مذاکرات به وکړي لیکن هغه خلک چې کم چې دی دلته تشدد کوي دلته چې دهشتګردي کوي هغه لپاره خو زما خیال یو هغه نسکا کنسیشن نسته هغه لپاره یو ریلیکسیشن نسته هغه یو حل دی چې هغه خلاف فل فلیج اپریشن یو شو او هغه به چې دی ختم سي صحیح کوم د افغان طالبانو خبرو وکړو هغه د اسلام خبره کوي خو بیا هلته کې سپورټ دغه شدت پسندو یا چې کم د مارکسیزم هغه نظریه خلک دي هغوی له سپورټ ورکوي دغه ته په کم نظر ګورئ دا وګوره کې کم ته دا ټایم چې کم افغانستان کې ټي ټي اي رژیم ناست دی هغه فل چې دی دهشتګردان ته سپورټ کوي او هغه بل شي لپاره نه کوي نه د اسلام خبر ده نه قومیت خبر ده نه پښتونوال خبر ده نه د بلوچیت خبر ده دا خالي ډالرز خبر ده هغه په ډالرز وجہ سره هغه ته هم پیسې ملاویږي هغه ته هم خلک چې دی پیسې ورکوي چې نه اوس نن سبا چې هغه نوې دوستان جوړ شوی دي کوم مالک جوړ شوی دي تا هم معلوم دی هغه د پیسې ورکړي چې پاکستان چې دی ډیسټیبلایز کا پاکستان کې چې دی استحکام بنا راشي پاکستان ډیسټرب کا پاکستان کې چې دی دهشتګردي جاری ساته هغه ته پیسې ورکړي ټي ټي هغه چې کم نظریه ده ته مسلمان زم مسلمان زم کلمه وایم تام کلمه وایم زما څخه خو مسلمان په دنیا کې نشته زما خدای خپل یقین ده خو ټي ټي سوګ دي کې ماته د ځکه کې اسلام لپاره کوم ټي ټي چې دی یو لکه چې زوایم ګرو دی یو جتا ده هغه دهشتګردو ته فیسیلیټیټ کوي دا ټایم چې دی افغانستان کې ګرځي د میسنګ پرسن کمپونه چې د چیرې دي افغانستان کې دی افغانستان is safe haven for all terrorist groups خو مطلب دا ټایم بی ال ای غا چې دی بی ال ای غا ګرځي چې دی میسنګ پرسن دی هغه ته په افغانستان کې ناش دی افغانستان کې ټریننګ کې افغانستان کې د پلانینګ کې هغه بعد بیا راځي دلته دماکې کې لس روز مخته په کراچي په رینجرز په کې هغه کې چې دماکه چې اوسو هغه چې کوم خوارج چې دی موږ ګورنمنت چې گرفتار کړي هغه دا بعد خپل اعتراف وکړي کما ته چې دی د طالبان سپورټ حاصل زه ال تکللې ام ال ته چې دی ما ټریننګ یو کوي بیا هغه بعد ما ته دا ټارګټ ور کړیو دا ټاسک ور کړیو مطلب ټي ټي چې دی هغه ډیر امیچور یو چې دی قیادت هغه ته ناشته هغه د دهشتګردو ته فیسیلیټیټ کوي هغه ته چې سہولت کاری کوي معاونت کاری کوي خو ان شاء الله مونږ دا کوشش کوو چې پاکستان په سالمیت په پاکستان په حق په پاکستان په دفاع کې یو آنچ ناراضي او ان شاء الله چې کم خلک چې د افغانستان سره دلته دا شان کوي هغه ته مونږ نه پرېږدو صحیح یو طرف ته موږ د بلوچستان د محرومیانو خبره کوو او بل طرف ته بیا مونږ ګورو خپل ډاکټران انجینران پولیس افسران دا وجنو په داسې حالاتو کې به بلوچستان ترقی څنګه کوي بلوچستان بالکل ترقی کوي اصل کې چې دی دا یو نیریټیو جوړ شوی دی بلوچستان کې یو محرومي نشته بلوچستان کې یو مسئله مسائل نشته لیکن چې کم دا خلک دي
چې څوک چې دي فیسیلیټیټرز دي ټیرریست غا فتنه الهندوستان غا فتنه الخوارج غا د دې وجه سره دا حالات دا شی پورې رسیدلې دي او موږ حکومت غدا کوشش دي ان شاء الله موږ د دې خلاف سټریک اکشن به واخو او چې څوک چې دي د صوبې عوام خدمت لپاره کار نه کوي هغه سره ان شاء الله هغه ته جواب دی کو او هغه سره جواب به واخو ان شاء الله. ډیره مننه د وخت راکولو بابر صاحب بیا هم په مختلفو موضوعاتو زحمت درکړو. ډیره زیاته مننه لیدونکو او اوریدونکو بابر یوسفزی صاحب زموږ سره د بلوچستان حکومت په نمائندګۍ باندې نن موجود او زموږ سره د بلوچستان په حالاتو باندې ډیره جوړه تفسیره وکړه. تر بل پروګرام پورې خپل کوربه وقار علی شاله ورکړی اجازت د لوی الله په امان.